وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاتہ. ملګری سوال کړی دی د قرآن مجید د تفاسیرو د مصادر بارکی چې کم مصادر تفسیر بالماسور باسند وی، یعنی احادیث هم نقل کړي وي او باسند نقل کړي وي، اکم تفاسیر دي. ګلاب دی کې خډیر تفاسیر په دې باب کې شته. تفسیر عبد ابن حمید یا حمید، سو کې حمید هم وای، او حمید ډیر مشهور دی. دا وفات شوی دی په 249 هجری کې. د دیو تفسیر اگر د التزام کړي چې تفسیر بالماسور باسند ذکر کړی دی. بل تفسیر د ابن ماجه 273 هجری کې وفات شوی دی. د تفسیر قرآن کریم مشت وفیات الایان تفصیل کړی دی. تفسیر د ابن جریر طبری 310 هجری کې وفات شوی دی. ابو حامد اسفرائینی رحمه الله علیه وی تاریخ بغداد کې ذکر کړی دی دویم جلد کې. ویلو سافر رجل الى الصين حتى يحصل له کتاب تفسیر محمد ابن جریر لم يكن ذلك كثيرا. یو سړی چین پورې لړ شي کنه، خودتا تفسیر ابن جریر ملاو شو، نو دا د تکلیف نه برداشت کړي. یعنی تفسیر ابن جریر طبری دا د کار تفسیر دی. هغه مقام حافظ ابن خزیمه وی زمانه دا تفسیر لږ وخت له مستعار کړو، به لږ وخت پس را واپس کو. نو حافظ ابن خزیمه رحمه الله علیه د واپس کول په وخت کې وی سیر علام النبلا 14 جلد کې وی چې نظرت فيه من اوله الى اخره فما اعلم على عديم الارض اعلم من ابن جرير ولقد ظلمته الحنابلة. وی دا ما د اول نه تر اخره پوری دا تفسیر ابن جریر وکاتو، خوی دومره ښه عالم او یا دومره ښه معناس تفسیر مانه دی لیکلی وی. حنابلو خو په ډېر لوی ظلم کړی دی. حافظ ابن تیمیه رحم الله علیه مجموع الفتاوی د 10 جلد کې وی واما التفسير التي في ايدي الناس فاصحها تفسير محمد ابن جرير الطبري. وی د خلکو سره چې کم تفاسیر لاس کې دي کنه، ټولو کې خط تفسیر وی تفسیر ابن جرير طبري دی. فانه يذكر مقالات السلف بالاسانيد الثابته. د سلف خبر ذکر کی په صحیح ثابت او سندونو سره، وليس فيه بدعه بدعه بغنيشتا ولا ينقل عن المتهمين كمقاتل ابن بكير والكلبي. متهمین خلکو نه نقل نکي، یعنی سند کی د خرابی التزام کی. دغه تفسیر ابی بکر ابن المنذر نیشاپوری، د نیشاپوری سے تفسیر دا سے تفسیر ابن ابی حاتم رازی تفسیر کبیر. دا خ تفاسیر دی په دې باب کی چې دی تفسیر د قرآن مجید کړه دے، هغه تفسیر بالماسور باسند دے. دغه سے حافظ ابن حجر اسقلانی رحمه الله علیه هم ذکر کی. هغه وی چې یو سړي سره تفسیر جامع البیان فی تعبیر القرآن د محمد ابن جریر طبری تفسیر د سری، دارنګي د تفسیر القرآن د نشاپوری در سری، دارنګي تفسیر ابن ابي حاتم د ادریس رازی د سری. نو هغه وی چې بس دا داسې تفاسیر دي چې فهذه التفاسیر الاربعه قل ان يشذ عنها شيء من التفسير المرفوع والموقوف على الصحابه والمقطوع عن التابعين. وی دې د صحابه د تابعین مرفوع او مقطوع روایتونو ټول دغه مذکور دي. شاذ نادر به دنه یو روایت پاتې شوی، کني هر روایت په دغه شتا. دارنګ تفسیر د سلیمان ابن احمد ابن ایوب طبرانی، تفسیر ابن حبان، تفسیر د حاکم نشاپوری، تفسیر د ابن مرداوی. دا خ تفاسیر دي چې دی ته وی تفسیر بالماسور باسند، چې دی کې سندونو سره نقل کړي دي او تفصیلی حواله پاوی کې موجود دي. بعض خدا سی وی چاغه کې تفسیر بالماسور باندې هغه مشتمل خو سند پای کې حذف شوی، لکه بحر العلوم مشهور تفسیر دی د نصر الدین محمد ابن احمد ابو الله سمرقندی چې 375 هجری کې وفات شوی دی. دارنګ چې کوم دی الکشف والبیان عن تفسیر القرآن د ابو اسحاق احمد ثعلبی، تفسیر بغوی چې کوم مشهور دی معالم التنزیل، نحوم په ډېر په انداز ذکر شوی دا د ابو محمد حسین بن مسعود فرا بغوی.
دی غالباً په 516 هجری کې وفات شوی دی. نو دا ښه تفاسیر دی. البته تفسیر بحر العلوم، کشف البیان، تفسیر بغوی او داسې بعض نور تفاسیر دي چې دی د سند التزام نه دی کړی، یعنی سند حذف کړی دی. بهر حال خودی سندونه حذف کړی دي. حافظ ابن تیمیه رحمت الله علیه مجموعة الفتاوا د 14 جلد کې تا چاته پوس کړی دی چې د علامه زمخشری تفسیر چې کم تفسیر کشاف دی، علامه قرطبی تفسیر قرطبی احکام القرآن دی، امام بغوی دی تفسیرونو کې تا ته غوره او بهتر تفسیر کوم ښکاری. شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمت الله علیه تو فرمایل اما التفاسیر الثلاثه المسؤول عنها فاسلم من البدعه والاحاديث الضعيفه البغوی. وی ټولو کې خط تفسیر چې د بدعات نه بچ دی تفسیر د بغوی دی، معالم التنزیل د علامه بغوی فرا بغوی چوته وی. لكنه مختصر من تفسير الثعلبي وحذف منه الاحاديث الموضوعه والبدع التي فيه وحذف اشياء غير ذلك. چې ډیر سيزونه حذف کړي دي، دارنګي موضوع احاديث بدعات غلط خیالات دا سيزونه حذف کړي دي او خپل کار کړي دي. دغه رنګي تفسیر القرآن العظیم دو تفسیر ابن کثیر باندې چې خلق مشهوریات ساتي د اسماعیل ابن کثیر دمشقی دا په 774 هجری کې وفات شوی دی. دا تفسیرون ډیر د کار تفسیر دی او سړی د ډیرو تفاسیرونو بے نیازه کوي او دا حدیث خپل التزام کوي. تفسیر در منصور جلال الدین سیوطی او تفسیر فتح القدیر د محمد ابن علی ابن محمد شوکانی دا 1250 هجری کې وفات شوی دی. دا هغه تفاسیر دي دا رستو چې مونږ کم ذکر کړل چې دا تفسیر بالماسور باندې مشتمل دي، خو دې کې سند عام طور حذف شوی وي.